السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اولسم سپارہ سورہ یونس آیت نمبر دا دولسم آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دماغی عزت مند اوریدن کو اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. انسان بارے کے اللہ رب العزت فرمائی خو یاد ستے شپدے کے ټول انسانان نا بعض انسانان داسی دی. اگر بعض انسانان شدی اللہ فرمائی چی کلا دوی تا تکلیف ورسیگی، کلا دوی تا مصیبت ورسیگی، کلا دوی پا مشکل کی راگیر شی دعانا نو بیا مونگ نا دعاگانی غواری، بیا مونگ نا دعاگانی غواری، بیا مونگ را غواری، بیا مونگ تا خپل مشکل پیش کی. اللہ فرمائی بیا مونگ تا عجزی کوي او بیا عبادتون شروع کی او بیا ځان ډیر نیک کی. لجنبه چې دې پروت وي نو بیا هم دعاګانې غواړي، او قاعدن چې ناست وي نو بیا هم دعاګانې غواړي، او قائما چې ولاړ وي نو بیا هم دعاګانې غواړي. یعنی کله چې دا انسان په تکلیف کې شي نو دې تکلیف په وخت کې دې په هر حالت کې الله فرمایي چې دې به موږ نه دعا غواړي چې ما ته تکلیف رسیدلې ده، ما ته بیماری رسیدلې ده، زه غریب شوی یم، زه بے روزګار یم، د ما بچی نشته دي، د ما دا مشکل ده او د ما دا مشکل ده. اوس الله فرمایي فلما کشفنا عنه ضره، نو کله چې زه بیا دوی نه د تکلیف لرې کم، یعنی کده بیمار وي نو زه ورته صحت ورکم، کده غریب وي نو زه مالدار کم، کده بے روزګار وي نو زه ورته روزګار ورکم، کده بے اولاد وي نو زه ورته اولاد ورکم، کدی ته هر مشکل وي زور نه مشکل لرې کم. خو چې کله زور نه مشکل لرې کما نو بیا الله تعالی فرمایي چې بیا دې څه کوي مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه. بیا الله فرمائی چې دې بیا داسی بے پروا کی خپل ځان، داسی تیریږي را تیریږي لکه چې دې اډو مونږ نه دعا نه وغوښتي، لکه چې دې مونږ ته توجه نه وکړي، لکه چې دې سره مونږ ته محتاج نه وشوي د پاره د اخ تکلیف چې کوم تکلیف دې ته رسیدلی و. یعنی واورېز دوی ورځې مخکې یو میاشت دوی میاشتې مخکې د ښه تکلیف کې او موږ نه دعاګانې غوښتې. الله فرمایي چې ما ونه تکلیف لرې کو بیا ما باندې سیده تېرېږي، بیا نه جومات ته رسي، نه بیا مونځ کوي، نه بیا صدقه ورکوي، نه بیا ما نه دعا غواړي، نه بیا د ما خبره مني، نه بیا قرآن و حدیث یایي، نه بیا د پیغمبر خبره مني، او بیا داسې نافرمانه او سرکش او بغاوت کوي مانه. نو الله فرمایي دې انسان باره کې کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، دغه شان خیسته کړی شوی ده د پاره د داسې زیاتی کوونکو خلکو د پاره هغه عملونه چې دوی کوي. یعنی دوی خو بد عمل کوي کنه، دوی خو بد عمل د وجې نه سرکشي کوي، بغاوت کوي. چې کله پورا شي نو الله فرمایي چې بیا دوی نه عبادت کوي، نه مانا نه ماته ځان محتاجوي، بیا تکبر کوي، بیا د مانا فرمانی کوي. الله فرمایي چې عمدرنګي دوی ته موږ د عمل خیستا کړی. د دې درې مطلبونه دي د اخیری خبر. یو مطلب دا ده چې الله فرمایي
چې زه انسان باندې ازمایش راولم، ازمایش لپاره د دنیا ورته ښکلي کړم، زه راګورم چې دی څه کوي. دویم دا چې شیطان ورته وسوسې داسې ورواچوي، شیطان ور باندې غالب شي د دوی د عمل د وجې نه، د دوی د نیت د وجې نه، د دوی د هغه کرتوتونو د وجې نه شیطان ور باندې غالب شي، نو بس بیا د دنیا په کارونو کې وډوب شي، د دنیا ورته ډېره ښکلې راښکاره شي. دریم دا ده چې د دې خپل نفس چې دا النفس ورته دا حکم کوي، النفس اماره چې ورته ویلی شي هغه ورته حکم کوي چې نه بس د الله خبره مه منه، نه بس عبادت مه کوه، نه بس د دین کارونه مه کوه، راشه دنیا ته توجه ورکړه، راشه کاروبار ته توجه ورکړه، راشه دا کوه او دا کوه. داسې کارونه کې بیا ورډوب کې الله فرمایي. د چوک د هغه کسان چې کله مجبور وي نو بیا الله ته متوجه شي، بیا الله ته رجوع کوي، چې کله مجبور نه وي بیا الله نه باغیان شي. داسې کسان چې دي دا الله فرمایي چې دا بیا آخر په بغاوت کې دومره لاړ شي چې آخرت ورنه بالکل هیر شي. اوس ترجمې ته متوجه شو. وَإِذَا هر کله مسل انسان چې ورسیږي یو انسان ته الضر تکلیف دعانا نو بیا موږ نه دعاګانې غواړي لجنبه په ملاستی باندې او قائدن یا په ولاړی باندې او قائمن او قائدن یا په ناستی باندې او قائمن یا په ولاړی باندې. فلما نو هر کله چې کشفنا لری کومونګه عنه دی اغنا ضره تکلیف د اغه مره نو بیا داسې تیریږي بے پروا کألم لکه چې لم یدعونا مونږ ته آوازونه نه وکړي، مونږ نه دعاګانې نه وي غوښتي الی ضري د پاره دغه تکلیف رسولو، د پاره دغه تکلیف لري کولو مسه چې رسیدلی او هغه ته. نو کذالک همدارنګې زینا ښایسته کړی شوی دا للمسرفین د پاره د زیاتی کوونکو خلکو ما هغه عملونه کانو یعملون کوم عملونه چې دوی به کول. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پویا او الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق